پښتانه فطرتن سیلانی دي، ځکه خو الله تعالی په داسې سیمه کې پیدا کړي دي چېرته چې جغرافیه د خپل فطرت د محبت سندرې وایي. د پاکستان شمالي سیمې هم دومره زړه راښکونکي دي چې هر نظر د دغه منظر د نظارې تږی ښکاري. سجاد خان مومن او اسلم خټک د سیل سپاټې دپاره بهانې لټوي. د چترال سفر منزل شندور کلیزه میله نیاز او محمد ایوب هم د دغه دوو سیلانیانو سره په ملګرتیا کې وو. د دیر د ښکلاګانو نه چې واوړې تنل کراس کړي نو اکثر لارې کچا او خطرناکې دي. په خصوصي توګه په جون جولای کې خو د ګلیشیر د ویلي کېدو سره اوبه راماتې شي او سیلګري په ګنټو ګنټو د اذیت سره مخ شي، ګاډي پساو شي ونخلي. اکثر غرونه خاورین رانړېدونکي دي چې له وجې مسافر د یرې سره مخ وي. که حکومت صرف په رابطه پلونو کار وکړي نو په سفر کې به خلل نه راځي او سیلانیان به هم زیات شي. د خرابو سړکونو او لینډ سلایډینګ له کبله د چترال غوندې سحرانګیزه وادي هم د شندور د میلې نه وروستو د پیریانو کور وګرځي. باید ده چې حکومت د دغه واده د پرمختیا او ترقۍ دپاره کوټلي ګامونه واخلي. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان. ये क्या है?